السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو مریم مور د خپل د لور په باره کې ټول حقیقت بیان کو چې مینوال دغه مریم ماشوم د 4 کالو دا خپل پلار په کومه طریقه باندې وجلې ده او اخر ولې وجله. ټول معلومات د تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. ما ساده ویډیو تر اخره پورې وګورئ تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته د یادګینه وکړم. تاسو کو چارې زمون په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وای چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې وسره د ټالی نشان و چې خبره یو نوی معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو خبره ودانتې ناروا کارونه کیږي چې تیره وسنګه په 4 ساده کې یو پلار ظالمه لګېدلی دی. خپله یې د 4 کالو ماشومه لور بې دردۍ سره وجلې ده او نه پوهېږم عزتمنو چې دغه پلار او کو قاتلو دغه چنته خپل بچي ته د چا د سپیر لاس نه ورځي. دې ظالم چاقو راغستی دی او د خپل د لور نه یې سر جدا کړی دی او حلاله کړې ده. اوس عزتمنو د مریم مور ټول حقیقت ښکاره کړو او ویې ویل چې دې خاوند به مې ماته بار بار ویلی چې زما د مریم نه ده خوښه دا به زه وجنم چې خر کلی وي. خو مینهوال ډېر کسان هم دغه تنقید هم کوي چې تا یې پولیسو ته ولې نه ویلی. خو مینهوال د ښځو په منځ کې شل لانجې وي او دلته شل یارې وله په زړه کې خاوندانو ورته اچولي وي شاید چې دې ته هم خاوند د مرګ دمکینې ورکړې وي د دکې د وجې نه دغه ښځه چپ پاتې شوې وي. مینهوال یې نن ټول حقیقت بیان کړو او ویې ویلې چې دا ښځه چې مریم یې کړله او ده به عزتمنه ښه په کلاره باندې ډوډۍ هم خوړه او خوشحاله و د دغې د مریم په قتل باندې. او مینهوال چې تاسو په دې کومو ویډیوګانو کې چې کتلي دي د چغې وړې دي دا ټول د مکر جاراګانې کړي دي چې خلک یې باندې یعنې زړه خوږ کړي. زموږ د عزتمن تنه نظر معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې یو سره د ټالۍ نشان وه چې خیر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.